ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وشوق سر درود شريف وآي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. دمونگا د مجلس صدر گرامی قدر، دمونگا د استانه او د پیرخانه چشم و چراغ پیر صاحب مبارک د مانکی شریف او د بهر نراغله دمونگا ملما چې هغه د عالم اسلام یو لوی مبلغ او شخصیت ته هغه خبره تاسو واورېدې. شیخ احمد دباغ صاحب زمونږه د پیر سباق د استانې سجاده نشین جناب محترم بشیر احمد صاحب اور دما استاذ و محترم جناب ڈاکٹر قبلہ صاحب، ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب، سلیم قادری صاحب، دمونگا د تارو باچا سے مبارک او څومره علماء او مشایخ چې دلته موجود دي او ټولو ته او تاسو حاضرینو ته په جمع باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ټولو ناول جناب عتیق الله صاحب ته او سابق صاحب مختار الله صاحب ته د دوی خاندان ته زه مبارکي در کومه چې دا مدرسه الحمدلله په محدود وسایلو کې په اخلاص سره په خپل کوشش او جدوجہد سره دا دوی آباده کړې او روانه کړې ده الحمدلله. او نن دغه سټیج لا او دغه پروګرام لا دوی نوم ورکړی دی د اتحاد امت کانفرنس چې د حضور صلی الله علیه وسلم دا امت ټول یو ځای شي او یو موټی شي او د یو بل په لاسونو کې لاس ورکي او د کفر چې کوم یلغار دی کوم سازشونه دي د هغې سازشونو او د هغې یلغار مقابله وکړي. الحمدلله دا پیغام دا دغه سټیج خلکو دپاره هم دی، دا د مونږ او تاسو دپاره هم دی. په دې امت کې به اختلاف وي لیکن اختلاف دا باعث ته جدایي او د نزاع نه دی. اختلاف دا د جګړو باعث نه دی. اختلاف د حضور صلی الله علیه وسلم د امت حضور فرمائی اختلاف امتی رحمه، د ما د امت په منځ کې چې کوم اجتهادي او فقهي اختلافات دي دا اختلاف د ما د امت لپاره باعث ته خیر دی، باعث ته نجات دی او باعث ته رحمت دی. امام شافعی رحمت الله علیه یو شاگردو یونس داغه نومو او یو ځل په درس کې په یو مسله باندې سره چیړ چاړو شو. په هغې کې لکه څنګه چې استاذ یو شاګرد ته غوسه کیږي نو هغه شاګرد ته په غوسه شو. بیا ورځ دوه تېرې شوې
استاز دی امام شافعي او هغه شاګرد دی پته ورته احساس وشو چې ما ده ته یو دوه خبرې زیاتې وکړې بیا کور ته ورغی او ورته ویې چې زه او ته په سل خبرو باندې یو که په یو خبره کې د ما او تا په منځ کې اختلاف راشي په کار دا چې په دغه اختلاف باندې مونږ او تاسو سره زړونه بدل نه کړو دا د دغه امت طریقه ده او دا تر اوسه پورې حاضرینو دا علم دا دین چې مونږ ته خپلو اسلافو را رسولی دی او بزرګانو را رسولی دی او کله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حجت الوداع په موقع باندې ودرېده او د حجت الوداع خطبه یې ورکړه 1,40,000 کم و بیش صحابه په هغه حج کې د حضور صلی الله علیه وسلم سره موجود څوک د یمنو څوک د عراقو څوک د مصرو څوک د افریقې څوک د ایشیاو څوک د تاجکستانو څوک د ازبکستانو حضور صلی الله علیه وسلم هغوی ته وفرمایل فلیبلغ الشاهد الغائب دلته چې څومره خلک دي دا د ما دین هغه خلکو ته ورسوي چې کومو خلکو ته نه دی رسېدلی او بیا هغه وخت چې هغه خلک جدا شوي دي څوک په مصر کې کېناسته څوک په شام کې کېناسته حضرت ابو دردا رضی الله عنه په شام کې کېناست یو دروازه به ټکوله او خلکو ته به وی چې راشه چې د رسول الله هغه فرامین چې ما ته را رسېدلي چې هغه تا ته ورسومه په دې طریقه باندې په دغه خواریو باندې په دغه محنتونو باندې دا دین مونږ او تاسو ته را رسېدلی دی د حضور صلی الله علیه وسلم د تره عباس رضی الله عنه زامنو یو حضرت عبدالله ابن عباس دی حضرت قسم ابن عباس حضرت مطرف ابن عباس حضرت فضل ابن عباس د یو مور او پلار څلور زامن دا چې یو ځل د دین د خپرونې لپاره جدا شو بیا سره دوی نه ملاو شوي قسم رضی الله عنه په ازبکستان کې په سمرقند کې دفن دی مطرف ابن عباس په سودان کې دفن دی فضل ابن عباس په شام کې دفن دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه په طائف کې دفن دی بیا د صوفیاو هغوی سلسله راله او هغوی په خپلو اخلاقو سره په خپل خبرې ډېرې کمې کړي دي تقریرونه مونږ خو دلته تقریرونو ته ولاړ یو تقریرونه کوو هغوی تقریرونه ډېر کم کړي دي خپل اخلاق خپل شخصیت خپل نمونه ښودلې د خلکو ته او د حضور صلی الله علیه وسلم هغه سنت او طریقه د هغو نه کاپي وه او نقل او هغه یې خلکو ته ښکاره کړه حاضرینو تر اوسه پورې اخیری خبره درته کومه اوس په ترکی کې یو نقشبندي صوفي و شیخ محمود افندي هغه وفات شوی یو 2-3 کاله مخکې نو زه چېرته په سفر باندې تلمه واپسې کې په استنبول کې ایثار شوم دواله ورغلم نو هغه شاګردان او مریدان یې ناست وو هغوی راته وی چې شیخ محمود افندي چې کله مصطفی کمال اتاتورک کمالزم په عروج باندې و مدرسې بندې وې درسونه بند وو نو شیخ محمود افندي 4 ټکسیان پیدا کړي او په هغه ټکسي کې شاګردان به یو سټاپ نه ځان سره راکېنوله او بل سټاپ ته به ورساوه چاته به قدري وي چاته به کنز الدقایق وي چاته به مختصر المعانی وي چاته به مشکات وي او چاته به بخاري ویلي په ټکسیانو کې هغه مدرسه هغه وچلوله او چې کله هغه سختی او تکلیف ختم شو نو چې خلکو وکتل نو ټول جماعتونه د محمود افندي صاحب په شاګردانو باندې آباد وو دا دین دپاره انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون دا کتاب الله فرمایي چې ما نازل کړی دی
او زه به د دې حفاظت کوم. په دغه خبرو باندې زه اکتفا کوم. ما ته عتیق صاحب حکم وکړ ګني دلته چې کوم شخصیات موجود دي ما نه مخکې چې کوم تقریرونه وشو د قبله صاحب او د شیخ دباغ صاحب او اوس به پیر سواق صاحب پیر سے مبارک آغا د بخاری شریف ختم کوي. پیر سے مبارک به دعا کوي. ما چونکې چرته یو جنازه ده او هغې ته ځان رسومه ډېره لرې ده ایله به چې دې ځای نه فارغ شم ورو به رسمه. نو په دې الفاظو باندې زه اکتفا کوم. الله تبارک وتعالی دې د دغه عتیق الله صاحب په قیادت کې د دې د والد صاحب له الله تعالی ژوند او صحت ورکړي. د دې په قیادت کې خدای پاک دا مدرسه داسې قایمه دایمه ولري چې دلته په دغه کلي کې د هغې نه یو لوی یونیورسټۍ په شکل باندې مونږ او تاسو وینو. وما علینا الا البلاغ.